لکه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ، هغه په دې تمام جنگونو کې شریکو او په دې بدن باندې یو انچای زیاده سه نو چا د غشو د تور نه وته نو یو انچای زیاده، او چې مړ کېدو په کټ مړ نو الله ته التجا وکړه چې یا الله په بدن کې می انچای زیاده نشته چې د تور او د غشو نه دی وته، خدای په جنگ کې د شهید نکړم چې اوس می وجنې نو دا د بے غیرتۍ په مرګ می وجنې کټو پوزي باندې خوار سره مړ کی، خدای دا د بے غیرتۍ مرګ دې ماته نصیب کو، کاش چې زه دې په جنگ کې قربان کړې. زما عزیزانو د شهادت هغه مقام حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ د جنگ احد رومبنه شپه ده او د حضرت حنظله واده شوه دی او د واده رومبنه شپه ده، د واده رومبنه شپه ده او ده خوب ګوري پشپه کې چې هغه زچ په چا مینه ما هغه محبوب زمانن د احد په میدان کې په وینو رنگ دی، نو الله اکبر کو د کټ اعلان دی ټوپ کو چې د کټ ټوپ کو نو هغه ناوی رستو نه د لمن نه رونی وو، ول حنظله ولی خوب کې ویری دی وی چې نه طبیعت خراب شو وی چې نه وی ولی ورته بیبي خوب می ولید چې جناب محمد رسول الله د احد په میدان کې د دشمن د لاس غاخونه مات او په وینو رنگ دی احد تزم انا ورته وی او حنظله د خدای بنده د واده رومبه شپه دی دا سمله پارا مرام کا پدیش په جنگونو کې څه کوي. حضرت حنظله ورته وی او ناوی دی کې شک نشته چې زما د واده نن رومبه شپه ده، خدا یاد لره بیبی چې په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي، په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي، یا بتا سره مینه کوم یا محمد رسول الله سره، زما دې په خدای قسمی تا غوندې په زرګونو ناویانې دی، زما د محبوب د خپو په خاورو کې قربان شي. توره واغسته ولاړو احد ته جوړ رسیدو، جنگ شروع دی او صحابه لګیا دي یو بل لګیا دي، جناب محمد رسول الله پروت ته غاخونه مبارک مات دي، بی بی عائشہ او بی بی فاطمه او براوړ او لګیا دي د پیغمبر نه وینې پاکي، د چې پیغمبر په وینو کې ګنده ولید نو سینه واچول د کافر په جنگ باندې، داسی جنگ شروع کو جس د پاسا اتیا غشی دے پسینہ کې ولګید، داس نہ راو غرزید انا للہ و انا الیہ راجعون. چې جنگ ختم شو جناب محمد رسول الله پختنه وکړه چې لکه مونږ خو جنگ لراغلیو نن د حنظله واده چې څه چل بشوي، صحابه ورته وی راځه یا رسول الله چې د حنظله واده درته وخیم، چرای وستو حنظله په خپل وینو کې خړوب پروت، سردار کونین ورته ودرې د سترګو مبارکونه ډېرې اوخه وبېدې او وی فرمایل چې حنظله واده دیتا وی لکه تا چې کړو، اوچت کئی جنازه رو اوچتا کا، صحابه ته وی چې دله به غسل او کفن نه ورکوي په د خپل وینو کې به خخوي. جبرائیل علیہ السلام راغه ورته وی چې یا رسول الله د وادړم بنای شپوا د چې جنگ لراتلو نو غسل نه وکړي، نو ما ته حکم شوه دی چې نن بد جنت ملائکی حنظله ته غسل ورکي، الله نن بد جنت ملائکی جبرائیل بو براوړي او د جنت ملائکی به حنظله له غسل ورکي. اوس کا تاسو الله توفیق درکړ او د جناب محمد رسول الله حدیث مویل نو په حدیث کې به وګورئ چې د حنظله روایت او نوم راځي، نو هغه سره لیکلی څه حنظله غسیل الملائکه، هغه حنظله چې چاته ملائکو غسل ورکړو، حنظله غسیل الملائکه. نو عزیزانو شهادت هغه مقام دی چې هغه له غسل ورکول له ملائکه راځي. بیا نو دې میاشت کې لوی قربانی د اسلام شوه ده، لوی قربانی عظیم په 72 کسانو باندې د کربلا په میدان کې صرف په یو ټکی باندې جنگ شوه چې هغه قرآن چې زما په کور کې نازل شوه او زما د نیکه په کور کې نازل شوه دی،
اے یزید ته دا قرآن د دفعات او خلاف ورزی کې زستا بیعت کولو ته تیار نه. جنگ وکړه، خپل بال بچ ماشومان دا ټوله په قربان ک. یو تازه ماشوم شوه د کربلا په خیمو کې غیږ کې او په غوږ کې ورته بانګ وي، غش راغی دا ماشوم په دې مرای کې ولګېدو. دلته ته امام حسین هغه وینې راواغسته او اسمان ته لړکه وی خدای ته ګوره چې ما د نن پیدا شوی ماشوم هم ستا په دین باندې قربان. نو عزیزانو دعا دا کوئ چې مونږ کې د هغه قربانه ماده خدای پیدا. برای نام مسلمانان مونږ یو، اسلام کو، د اسلام نامال، لیکن چرته چې د اسلام خلاف اډی دی په مونږ آبادی دي، قدم خانی دی په مونږ آبادی دي، کبه اسکوپونه دی په مونږ آباد دي، کده آرامتوب مرکزونه دی په مونږ آباد دي. نو اسلامم کو او د دمتوب اډیم را باندې آبادی دي. نو دی وجنا او دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دورنگی مکوئے، منزونو تم روان شي التا بلیټونم کوي، منزونو تم روان شي التا جده په نشترحال کې دمتوبونم ګوري، منزونو تم روان شي سینماګانو تم ځي، منزونو تم ځي، بلو پرنټونم چلاوي، بلو پرنټونم ګوري. نو دا دورنگی دا او د دورنګي اسلام چې ده دا منافقت ده او د منافقت سزا به د کافرو نه زیاتې. نو حاضر کړل شي دو ترجمه علما وکړي. یا خدغه مړی ته شهید زکوي چې د مشهود له بالملائکه ده، دته د ساختو پټیم کې ملائک حاضر ولاړوي او د استقبال کوي او دا ورتوي چې تان قریب چې ډېر زر جنت ته روان. او یا مشهود له بالجنه، دته شهید زکوي چې د مشهود له بالجنه ده. او یا مشهود له بالجنه، دته شهید زکوي چې د مشهود له بالجنه ده. یعنی د زنکدن په وخت کې دته جنت حاضر وي. علما وایي چې د چې څو وخت کې ساوزي نو دا وخت کې دته جنت حاضر وي مخامخ، او دا ورته وایي چې دا ستا ساوتل او دا د مقام دی په جنت کې. نو گویا شهید معنا دا مشهود له بالجنه یا مشهود له بالملائکه. شهید ته شهید زکوي چې په وخت د مرګ کې یا خدته ملائک حاضر وي او یا دته جنت حاضر. نو شهید په معنا د مشهود باندې د شهید معنا ده. او شهید چاته وای چې کوم قسم مړی هغه ته شهید وای. عزیزانو دې کې باس ډېر زیات ته هغه تفصیل کې درته نظم خلند غوند معنا د شهید دادا چې شهید چاته وای من قتل بظلم، کم سره چې په ظلم قتل کړي شي هغه ته شهید وای. یو سره بے گناہ قتل کړي شي هغه ته شهید وای. بے گناہ قتل کې دام راضی چې یو سړی سره ستا جنگ دی، تا ورته کنځل وکړه او د کنځلو بدل کې هغه در باندې ډزو کوته مړ کې نو ته شهید دی. ځکه چې د کنځلو بدل کې ستا مرګ هغه ته روانو. یا دې پکور ډاکر آله او تا نه مال وړو او تو ور سره مقابله شو او ته مړ کړې نو ته شهید دی. علی هذا القياس کم سړی چې په ظلم مړ کړي شي بغیر د قصاص نه چې د چا تا پورې مرګ نه او په ظلم مړ کړي شي دې سړی ته شهید ویل شي. اوس علما وایي چې شهید چې څوک په ظلم مړ کړي شي هغه سړی به لمبای نه، هغه به کفن نه وراچي، هغه ویني چې کومې په ده لګېدلې وي هغه به پاکوي نه، په همغه وینو کې ګندا، په همغه جامو کې خپل صادر به تتاو کی او خخ به کی. غسل او کفن چې دی دا به شهید ته نه ورکوي. ولی؟ ځکه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شهید چې څه وخت کې په قیامت کې راپاسي نو د ده دا وینې او د شهادت دا زخمونه چې دي دا به د مشک او د عنبرو په شان خوشبویي کوي.
د دې به دومره عظیمه خوشبوئی وي چې ټول د قیامت هغه د حشر میدان به په معطر کی. اوس دا شهید چې څو وخت کې په قیامت کې خپل رتبه وګوري او د خپل مرتبه او خپل عزت وګوري، نو دې بداوي چې یا الله کاش چې په دنیا کې زه ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، خدای چې زه ژوندی کېدی او بیا قتلېدی، بیا ژوندی کېدی، بیا قتلېدی، بیا ژوندی کېدی، بیا قتلېدی. یا الله چې زما ټول عمر په دې کې تیر وې چې ژوندی کېدی او قتلېدی، ځکه چې د دې شهادت خو ډېر لوی مقام. علما وایي چې په دې ورځو کې امام حسین ته د شهادت رتبه ملاوېدو کې لوی راز داو چې امام حسین د پیغمبر نوسیو او حقدار د نبوتو. نو نبوت چونکی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شوه او نو الله هغه رتبه ولا ورکه چې په نبوت پسې اٹیچ دویمه رتبه ده. شهادت چې ده په نبوت پسې دویمه رتبه ده. نو د دې وجنه الله اهل بیت رسول ته رتبه د شهادت ورکړه چې په نبوت پسې لګیدل رتبه. نو زما عزیزانو اس حدیث کې راځي چې یو سړی چې د شپې سملی او مړ او دکیږي او دا دعا وکي چې خدای پاک ما چې مړکینو په دې خپل کټ پوزي مې ما مړکاوه، یا الله ما چې مړکې نو ما په جنگ کې د کافرو سره شهید کا، باغی کې مې مړکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدیش پکې دا سړی په خپل مرګ مرشم الله به په قیامت کې د شهیدانو په ټولي کې خالی په دې نیت باندې خدا دا چې نیت صحیح وي. دا سه نیت نه لکه یو بوډای خزا دا مسله چرتا اورېدلې ونه د شپې چې سملاسته خدای ما په غزا کې شهیدا کې، نو په کلی کې د شپې ډازې شوې چې ډازې شوې نو دې په کړه کې خیال وکړو چې را تخکاری چې ډازې دی او اسنه چې په مونږ سوکراله وی یا الله د ماخام دوام چرته قبول نه کې، مطلب نه چې شهیدا مې نه کې چرته. نو نیت داسې نه، نیت داسې حدیث کې راځي چې شهید چې ده دا یا په ګولای لګي یا په توره واله شي یا په غشي لګي. نو دا سړی د دې شهادت د ګولای لګېدو یا په توره د والو یا په غشي د لګېدو درد به سمري. اوس په ګولای چې سړی ولګي سمره درد کوي، یا په توره سړی نه سر غوس کی، یا په دې ملا وهي یا په سینه وهي. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې شهید چې کومه ګولای باندې ولګي یا په کوم توره ولګي یا په کوم غشي ولګي، د دې توره او د غشي او د ګولای درد دومره نه لکه سړی کې چې ازغې نه وځي، دا درد دومره نه. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې شهادت په اسلام کې ډېر لوی مقام، ډېر لوی مقام. دغه وجه وا چې دا مقام صحابه پسترګو لیده نو دعا پیدا کولا او شوق پیداو